دا داسې عشق د صحابهو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې تر ځانه سترګې ړندې شوې، خپل ځان اور ته اچولو ته تیار شو، پلار وژلو ته تیار شو، د زوی وژلو ته تیار شو. دا ټولو نه چې تېرېده دغه عشق، دا محبت عشقي ورته پیدا و د رسول الله سره. واقعي داسې محبت و چې تر ځان، تر مور و پلار، تر اولاد، تر ښځې، تر ټولې دنیا ورسره محبت زیات و. هغه وجه دا چې دغه شیان ورسره حب اختیاري و. دا زموږ امت چې نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نشته، د ده دین پرېږدو، د سنت پرېږدو، د متابعت پرېږدو، خو نه موږ ټول عمر د ده دغه یوې شپې د ژړا و چې په امت پورې ژړلی دي، دغه تصور کړی چې په موږ پورې څومره ژړاوې الله ته کړي. نه مو د ده د کمالاتو تصور کړی ده، نه مو د ده د جمال تصور کړی ده، نه مو د ده د متابعت د ګټو تصور کړی ده. محبت په څه شي پیدا شي؟